بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. استاسو ورور استاسو مرګره استاسو په وړاندې ملګرو خبره کو د ترک قوم چې کار یې ګډي سره ولو نو بیا څنګه کې دی شي چې هغې په نیمه دنیا باندې حکومت قایم کړي. ملګرو کله چې د سلیمان وسې د ارطغرل غازی زوی عثمان سردار شو نو هغه د خپل قوم دپاره د ژوند تیرولو څه اصول قایم کړو. هغې کې دوه درې اصول ستاسو وړاندې تقدم. ملګرو کله چې به د عثمان د قبیلې یا د عثمان د قوم میلمه راغی نو هغې به ورته ساده اوبه او کاوا دا دوه څیزونه به ورته پیش کړو. نو که چېرته میلمه به ساده اوبو ته لاس کو نو د هغې خلکو به دا وګڼله چې میلمه ته د روټۍ ضرورت دی. بیا به ورته هغې یو بهترینه روټۍ پیش کړه. او که میلمه به کاوې ته لاس کو نو د دې مطلب به دا و چې میلمه ته د روټۍ ضرورت نشته. دویم نمبر که د کور مخې ته به زیړ ګلاب پروت و نو د دې مطلب به دا و چې په دې کور کې بیمار دی او ته بیمار پرسی له راتلی شي، لہذا د شور شرابې نه ګریز وکړه. په دریم نمبر که چېرې کور مخې ته به سور ګلاب پروت و نو د دې مقصد به دا و چې د کور کې بالغه زنانه ده، لہذا د بازاري قسم الفاظو نه اجتناب وکړه او رشتې غوښتلو ته تاسو ته خوش آمدید کیږي. په څلورم نمبر اصولو کې د کور مخې ته به دوه قسمه جرسنما ګنټۍ لګېدلې وي، یو به غټه وه یو به وړه وه. که چېرې غټه به وغږېده نو دې مقصد به دا و چې بار څوک نارینه دی نو نارینه به وله راته، او که وړه ګنټې به وغږېده نو دې مقصد به دا و چې بار زنانه ده نو د کور نه به وله زنانه راوته. په پنځم نمبر د هغې د صدقې ورکولو طریقه ډیره زیاته مختلفه او عجیبه وه. که بالفرض صدقې ورکولو والا کسان به صدقه ورکوله نو هغې به یو دکاندار سره خپله کاتک وله وکړه. نو دکاندار ته به ووي چې تا ته د دې محلې د دې سایډ پته لګي که څوک غریب ناداره کس راځي نو هغې له ته ضرورت څیزونه ورکوه او هغه ما پسې لیکه. څه وخت پس به هغه مالداره سړی راغی او کاته به یې خلاصه کړله. په دې طریقه به هغې خپله صدقه خپل خیرات ورکو. د عثمان قوم به د حضور صلی الله علیه وسلم دومره احترام او دومره عزت کو که بالفرض یو انسان به د 2 کالو نه عمر به ډیر و او چا به دې تپوس وکړو چې ستا عمر څومره دی نو هغه به ډیر عزت کو. هغه به ورته وي په جواب کې چې زه د حد نه اوړېدلی یم. دا به ورته ځکه وي چې د حضور سلم عمر 63 کاله و. د دې لحاظ به هغې کو چې زمونږ پیغمبر 63 کالو کې د دنیا نه رحلت کړی دی نو مونږه د حد نه اوړېدلي یو، مونږه تجاوز کړی دی. ملګرو د ویډیو مقصد چې په ژوند کې هر هغه انسان هر هغه قوم ترقي کوي، د کم قوم د کم انسان د ژوند چې څه اصول وي او په هغه اصولو باندې پوخ پاتې کېدی شي. که چېرې د انسان د ژوند اصول نه وي نو هغه انسان خدای خو هیڅ قسم ترقي هغه نشي کولی. د ویډیو کتلو ډیره مننه. ویډیو لایک کې، شیر کې
ډیره مهرباني. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.